على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دا سیرت مبارکہ فسلسلہ کے دا نبوت نفس او د هجرت نمخ کې د نبوت او د 12 کال واقعاتو کې غټه واقعه د بیعت عقبه اولنې کم بیعت چې د حج په موسم کې د مدینه منورې د اوسو کسانو سره شو داغه تفصیل تیر شوی درس کې بیان شوی. بیا دا خبره بیان شوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه والو مسلمانانو لپاره چې کوم نوی مسلمانانو د دین اسلام د ترغیب د دعوت د قران کریم د تعلیم لپاره حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ دا وسره لګل. حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې د اسلام اولنی داعی جوړ شو او دا هغه په مهنت باندې په مدینه منوره کې ډېر خلکو اسلام قبول کړ. بیا د هغې متعلق واقعات بیان شوي. د جمعې د مانځه اجتماع هم په دغه وخت کې شوی. ننني درس کې د نبوت د 13 کال د هجرت نه لږ مخکې د موسم د حج په موقع باندې چې دا د جون میاشت وه او 622 عیسوي د مدینې منورې نه چې نوم په هغه وخت کې د هغې یثرب د 400 نه زیات کسان هغه د حج دپاره را روان وو. په دغه سره پاسه 400 کسانو کې 15 کسان داسې وو چې هغو ایمان قبول کړی د حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه او د هغه د ملګرو په لاس وه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د بیعت په نیت باندې دغه سره پاسه 400 کسانو کې 15 کسان چې په هغې کې 3 نارینه او 2 پکې زنانه وې. دا هم د دغه حج په موقع باندې په دغه قافله کې را روان. چې کله دغه مسلمانان د سفر په دوران کې یو بل سره په دې باندې هغه بحث کوو چې موږ به څوک لري پټ پټ راځو او موږ به د نبي علیه السلام سره ملاقات کوو. داسې نه کوو چې د نبي علیه السلام دی راولو مدینې منورې ته او زموږ سره هلته کې د اسلام قبول کړي. چې کله دا قافله مکی مکرمې ته راورسېده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره پټه رابطه وکړه شو او د ملاقات لپاره د یو وخت تعیین وشو. اتفاق په دې باندې راغی چې د حج په ورځو کې د ایام تشریق چې کوم منځنۍ شپه ده 12 ذوالحجه د هغې د شپې به په مینا کې د غټ شیطان په خوا کې به ملاقات کړي. دغه مسلمانان د یو بل سره په رابطه کې په نیمه شپه کې د خپلو ځایونو نه راووتل د خیمو نه چې کوم ځای د ملاقات لپاره مقرر شوی هغې ته راغلل. نیمه شپې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او د نبی علیه السلام سره حضرت عباس رضی الله عنه چې مسلمان نه و.
په دغه پنځه اویا کسانو کې د دغه انصارو مشر حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه په خپله دا واقعه بیانوي، وایي چې کله موږ د ملاقات لپاره تلو، موږ د نورو خلکو نه دا خبره پټه ساتلې وه، خو یو معزز سردار زموږ سره عبدالله بن حرام، ده ته موږ دا خبره وکړه چې ای ابو جابر، ته زموږ معزز او شرافت والا انسان او زموږ سردار یې، موږ په دې موجوده حالت کې تا نشو پرېښودی، غواړو دا چې ته د جهنم د سکروټې نه د بچ کېدو لپاره راوځي. بیا موږ هغه د اسلام دعوت ورکړو او موږ ته خبره ظاهره کړه چې نن د شپې زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ملاقات موقع ده. هغه هم دې ته تیار شو او زموږ سره په دې ملاقات کې شامل شو، اسلام هم قبول کړ، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی، حضرت عباس رضی الله عنه پاڅېد، هغه ابتدا شروع کړه د خبرې نه، د ملاقات مقصد بیان، بیا د مجلس په اختتام باندې د یو بل سره د تعاون او وعد و وعید د عهد و پیمان هغه قاطعي او اخري شکل ورکولو دپاره د گفتگو آغاز وشو. حضرت عباس وفرمایل چې ای د خزرج خلکو، چونکې دا خزرج او اوس دواړه قبیلې، خو عام عربو ټول ته خزرج وایي، په موږ کې چې د محمد مصطفی کم حیثیت دی هغه تاسو معلوم دی. زموږ د قوم کم خلک چې هغه په دیني نقطه نظر سره زموږ رای ساتي، لا مسلمانان شوي، مطلب دا موږ پیغمبر علیه السلام داونه محفوظ ساتلی دی، په خپل قوم کې او په خپل ښار کې په قوت او په عزت، په طاقت او په حفاظت کې موجود دی. اوس که تاسو دې ځان سره ووستل غواړئ او دې په دې خبره باندې اصرار کوي چې زه به د مکې نه مدینې ته ځم، نو که ستاسو دا خیال وي چې نن تاسو دې کومه خبرې ته رابلي، آیا تاسو په دې خپله وعده باندې پوره پاتې شئ او د مخالفین به دې بچ کړئ؟ که به دې خبره کلک ولاړ یو ټیک ده، که نه دا غټه ذمهواري ده، د دې ذمهوارۍ نه بیا تاسو خلاص شئ. که ستاسو خیال دی چې دی موږ بوځو، بیا به دی پرېږدو، د ده نه به لرې شو، نو ښه به دی چې دی په خپل حال کې، په خپل ښار کې پاتې کوي، پرېږدي. حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ وایو چې موږ خو ستا ټولې خبرې واورېدې، خو اوس ای د الله رسوله، اوس تاسو خبره شروع کړئ او موږ ستاسو خبره اورېدل غواړو. حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن کریم د تلاوت نه پس اسلام طرف ته ترغیب ورکړو، دعوت یې ورکړو. موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سره د بیعت دپاره تیار شو. بیا حضرت جابر فرمایي چې موږ عرض وکړو، ای د الله رسوله، ته موږ په کومه خبره باندې بیعت کول غواړې؟ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په هر حال کې به خبره اورئ، منئ به، په تنګۍ کې، په خوشحالۍ کې به مال خرچ کوئ، د نیکۍ به حکم کوئ، د بدونو منع کول کوئ، د الله پاک په لار کې به ودرېږئ، د الله پاک په معامله کې د چا د ملامتیا پروا به نه ساتئ. او چې کله زه ستاسو خوا ته راشم نو تاسو به زما مدد کوئ، او چې په کم څیز سره د خپل ځان حفاظت، د خپل الوان حفاظت کوئ، زما هم دغه شان حفاظت کوئ، او ستاسو دپاره بدله به جنت وي. حضرت براء بن معروف پاسېدو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم لاس یې ونیو، بیا د الله پاک په هغه ذات باندې قسم چې چا ته
برحق پیغمبر را لېږلی موږ به یقینا په هغه څیز سره ستا حفاظت کوو چې په کوم څیز سره د خپل خاندان د خپل بچو حفاظت کوو لیکن ای د الله رسوله تاسو زموږ نه بیعت واخلئ ادا هم واوره والله موږ په جنګ کې پیدا شوي خلک دا توره نیزه دا زموږ د لوبو سامان دی دې دوران کې ابوالهیثم بن تیمان پاسېد وی ای د الله رسول یو خبره زموږ او د یهودو په خپل منځ کې څه عهد او معاهدې دي موږ یو بل ته پابند یو موږ یو بل په رسو کې راتړلی موږ چې به ستا سره بیعت کوو موږ هغه رسۍ کټ کوو موږ به د هغو مخالفت کوو نو چېرته داسې خو به نه چې موږ د هغو سره تعلق ختم کړو د هغو دشمني واخلو د هغو سره هغه معاهدې ختمې کړو سبا تاسو ته غلبه حاصله شي او بیا تاسو موږ پرېږدئ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مسکې شو فرمایل نه ستاسو وینه زما وینه ده ستاسو بربادي دا زما بربادي ده د چا سره تاسو جنګ کوئ زه به د هغو سره جنګ کوم تاسو د چا سره صلح کوئ زه به د هغو سره صلح کوم تاسو زما نه زه ستاسو نه یم دغه کسان د بیعت لپاره بالکل تیار شو یو دو مسلمانان چې د هجرت د نبوت په 11 او 12 کال مسلمانان شو پاس وي دا غواړي دا خبره چې معمولی خبره نه ده ان داخله تیارې مضبوطه وي دا تاسو چې په کوم خبره وعده کوئ بیعت کوئ د دې شاته په اړه غوډه فلسفه ده د تمام عرب سره جنگ دی د تمام عربو دشمنی په سره غستل دي د شنو چې بیا خپل خبره نه واوري او حضرت عباس بن عباده بن نزله پاسه تاسو به دې تورو او د سرو خلکو سره به جنگ کوئ جنگ ستاسو مالونه به ختمېږي ستاسو مشران به قتلېږي نو برکه بیا د دې پیغمبر د ملګرتیا پرېږدئ نو اوس یې پرېږدئ ټیک وایي او که د مال د تباهۍ د مال د خرڅ کېدو د تورو د ګزارونو نه پس تاسو دا پیغمبر پرېښود دنیا هم تباه آخرت هم تباه او که نه په دغه حال باندې پاتې وئ دنیا کې هم خوشحالي ده او آخرت کې هم خوشحالي ده بس ټولې موږ بیعت کوو رامخکې شو د نبي علیه السلام په لاس باندې بیعت دپاره حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې په دغه کسانو کې په دغه 15 یا کسانو کې کم عمر صحابي حضرت اسعد بن زراره رضی الله عنه پاسېد د نبی سم داسې وویل اواز یې وکړو ای یثرب والو لږ صبر وکړئ او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ ستاسو په خدمت کې راغلي یو موږ په اوښانو سفرې کړي په دې یقین سره راغلي چې ته د الله پاک رسول یې او په دې هم پوهیو چې موږ تا د بیجنه مدینې د بوزو یثرب د بوزو د تمام عربو دشمني په سر باندې اخلو زموږ مشران دا به قتلېږي د تورو ګزارونو موږ به سکو نو ای خلکو دا واورئ که دا برداشت کولی شئ راځئ چې بیعت وکړو که دا نه خپل ځان مو خوښ نه بیا اوس نه قلار شئ اوس نه دا خبره پرېږدئ تمام په یو اواز باندې اواز وکړو والله دا خو داسې بیه ده دا داسې سودا ده دا نه فسخ کولی شو او نه پرېښودی شو ځکه بدله کې جنت دی بیا یو راتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیعت کړو دغه دوه زنانه هغو بیعت لاس سره نه شوی زبانی بیعت د هغو سره شوی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل په تاسو کې یو 12 کسان مقرروم لکه څنګه چې په موسی علیه السلام په قوم کې 12 نقیبان مشران مقرر شوي د هغو کار باندې دا کم بیعت چې تاسو وکړئ خپل قوم خپله قبیله به تاسو په دې باندې آماده کوئ او د خزرج قبیلې نه 9 کسان او د اوس قبیلې 3 کسان مقرر شو چې کله مجلس به ختمېدو شو ناڅه به یو اواز وشو داسې اواز بل چا نه کړی نه چا اورېدلی دی اصل کې دا شیطان اواز یې وکړی خلکو راشئ نن ستاسو کم خلک چې بېدینه شوی دی په دې خیمه کې ناست دي
مکی والا استاد په خلاف په جنگ باندې بیعت کړي تیز आवाज وشو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا د دې شیطان دی زبردست وزګار شو تاسو خپل خیمو د ځان ورسوي حضرت عباس بن عباده فرمایي امارت کې د الله رسول کا تاسو خو هي سبا چې په دې نوینا باندې مقام باندې د مکی څومره خلق موجود دي دوسر وجه وو ځکه د تاسو لازم مسلمانانو ورونو ډېر ځای تکلیفونه ورکړي حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه موږ د دې خبرې اجازه نشته بیا ټول په پټ باندې خپل پځې ته لاړل ظاهره خبره ده شي قریش په خبرې دي چې کله هغه دې بیعت نه خبرو چې ډېر کسان راغلي د مدینې نه یا یثرب نه او د پلاسې بیعت کړی دی انجام هغه ته معلوم شو چې سبب د مدینې خلک مونږ باندې حمله کوي او زموږ انجام بسې نو یو غټ وفد تیار کو مینا ته راغلل چې کوم ځای کې د یثرب خیمې راځي ګلاله خلکو سره میلاو چې تاسو دا بیعت کړل زیاده باغی خو مسلمانانو خو نو خبره په پټه باندې شوی و هغه موږ نه خبر قسمونه کوم خو بیعت نه کړی موږ چې بیګاټه سره میلاو شوی دي چې کوم مسلمانانو غوځان کړي اخر کې دغه وفد عبد الله بن ابي بن سلول وسلام یم سردار د خپل قبيله گیتا سودت راغلی او د بیعت لپاره راغلی هغه ګور د خپل قبيله سردار یم اعظم خلک دا کار نشي کولای که زمون خلکو دا کار کولای زما سره صلاح کړو کته دې نه کولای په یسرب کې زمانه ته پوس کړو قسم و دوه چې موږ نه دې خبرې نه خبرې یو نو څه د مکه دا وفد د قریشو لږ مطمئن شي دا خبره حقیقت به سنشت خو چې حج ختمېدو ناغو معلومات کول ناغو د یقین راغی چې خبره صحیح ده ټیک ده بس راووتل چې دا چا بیعت کړی راونیسي چې کوم مسلمانان شي هغه خو د حج د ختمېدو سره ور روان شو او ډېر په تیزی سره یې سره روان شو البته دوه دنه یو سعد بن عباده رضی الله عنه یو منذر بن عمر دو لکشاتو قریش دو په نظر راغلل دو په سیاسونه وسغرول نو په دې کې منذر بن عمر خو وتښتېد اخوازان لاړ البته سعد بن عباده راونی نو هغې خلکو دې راونی وایي تړو ویخته ته راکاږي په سکونی وایي مکې مکرمې ته واپس راوست اوازونه کول هغه بیعت ولداني مطعم بن عادی او حارث بن حارب بن امیہ راغلی دا کو مونږ کله یې سره تلاو شو تجارت لپاره مونږ د سره پاتې کیږو او دا راوسه زموږ د تجارت خراب وي دا پرې دی بچې ټول په وینا سفارش باندې د صاحب نو باندې پرې خو دې ویل کېږي عقبه کبرا د مسلمانانو اولنی اجتماع د اسلام اولنی دعوت اجتماعي تور باندې د خبرو ورکړل شو او د دې مسلمانانو په ځل کې د هغه مسلمانان چې کوم مکه مکرمه وو دا غو سره همدردي دا غو سره محبت دا غو سره وفاداری دا غو سره تعاون دا غو سره ایثار دا یو داسې جذبه وه چې نالیدلي خلک دای پیدا شوی وه او حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سره د هر قسم تعاون پوخ لوز د دې نه پس بیا د هجرت لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اشارات پیدا شول ان شاء الله العزیز روان درس د هجرت متعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نمخ کې چې کوم مسلمانانو مدینه منوره د هجرت کو داخل تفصیل بیانېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا کوي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رسولان تقبل دعا کیا دے بچے اللہ پاک مغفرت نصیب پسماندگان تو اللہ پاک صبر جمیل نصیب اللهم اغفرها وارحمها ولا تعذبها وادخلها في جوار رحمتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه